السلام علیکم. پرون په اسلام آباد کې یو هنګامه خیز ورځ وه او تاسو ته پته ده چې حکومت تحریک انصاف ته د هیڅ قسمه سیاسي اکټیویټیز اجازت نه ورکوي او د تیرو څلور شپږو میاشتو راسې د اسلام آباد انتظامیه او د تحریک انصاف ټسل روانو. اوس ولا اجازت ورکو د ترنول سره د جلسې هغه هم د های کورټ په حکم باندې بیا یې NOC کینسل کوله، بیا به های کورټ په حکم وکړو، اخره کې د جلسې اجازت ورکو او ترنول یې ورته خوښه کړه. دې جلسې سره د پاکستان تحریک انصاف ورکران انتهایی چارج او ډېر په شوق وو، د مختلف علاقو نه قافلې روانې شوې وي او عین په موقع باندې د شپې هغه DC NOC کینسل کړه او وجوهات د دوه وي چې یو د امن و امان صورتحال خراب دی او دویمه دغلته لوکل یو شلو کسانو نه یو درخواست باندې دستخط کړي دي چې مونږ دلته ډسټرب کیږو، جلسه دې نه کیږي. دا دوه وجوهات وي. د هغې نه پس فوري تحریک انصاف لیډران چې په سحر باندې لاړ اسلام آباد های کورټ له د دغه فیصلې خلاف توهین عدالت چې دا موږ له خو اجازت اسلام آباد های کورټ راکړی نو DC دا نسی کینسل کولی، خو هغه درخواست په ورځ باندې وانه اورېدی شو او بیا هغوی هغه جلسه پریس کانفرنس یې وکړو، عمر ایوب او ګوهر وغیره بیرسټر ګوهر او هغه کینسل کړه. د هغې کینسل کېدو سره د تحریک انصاف په ورکرانو کې انتهایی شدید غصه او خفګان راغی، ځکه چې ډیر زیات په شوق باندې راتله او هغوی د عمران خان د نظریې سره ولاړ دي او په سوشل میډیا یو طوفان راغی او دا الزامات یې ولګول چې زمونږ دا کم بهر دغه دي عهدیداران دي دا ټول کمپرومایز دي، دا د اسټیبلیشمنټ خلک دي، دا د حکومت مرګستیا کوي او زمونږ لارې بندي. هغه ډیر شدید پرې راغی، خو هغوی پوه خلکو وي چې درې وجوهات دي. یو خو ورته عمران خان ویلي چې حالات داسې دي چې تاسو په یو حالت نه پرېږدي نو څه غیر قانوني کار مه کوئ، بغیر د NOC نه جلسه مه کوئ. دویمه پکې دا وه چې د حکومت دا پلانینګ و چې مونږ به NOC کینسل کړو او دوی به وکړي نو د دې په دې بهر چې کم کسان دي په دې به د دهشتګردۍ مقدمې جوړې کړو او دا به هم ټول دننه کړو چې د دوی قیادت دننه شي چې پارټي اکټیو نه. یو پکې وجه یو خلک دام وایي چې حکومت کېدی شي دا پلانینګ هم کړي چې څنګه د 9 مئی په کیس کې نامعلومه خلک ورننوتي او هغوی ډېر توړ پوړ کړی. په دې جلسه کې هم څه نامعلومه خلک او هغه په د پولیس او په انتظامیه حملې وکړي او الزام په تحریک انصاف راشي. او بل پکې یو دا وه چې کېدی شي څه داسې خلک راشي ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې کمې دماکې شروع شوي دي، د فورسز باوجود هغوی دومره دننه ښارونو ته راځي او دماکې کوي، نو دلته کې هم څه داسې دماکه یا څه تخریبي کارروایي وکړي چې هغې کې کارکنانو ته ډېر نقصان وشي او خلکو کې یو خوف او حراس پیلاو شي او بیا ناراضي. نو دا هر یو وجه چې خو دا ډیره بدقسمتي ده چې ته سیاسي اکټیویټیز په جایزه طریقه نه ورکې نو دا ته نقصان کې جمهوریت تم او سیاسي استحکام ته. د حکومت او د اسټیبلیشمنټ خواهش دی چې سیاسي استحکام راشي نو که چېرې دوی اجازت کړی یو جلسه به شوې وه او واپس به خلک تله، خو دوی سره یره وه ځکه چې ایجنسو رپورټ دا و چې څومره په ګڼ تعداد کې دې جلسې له خلک راتله نو دوی د هغې تعداد نه پریشان وو چې دنیا ته به پته ولګي چې سړی په جیل کې دی او بیا هم دومره دنیا راځي. خو دې کې د دومره نیګیټیو منفي تاثر ټولې دنیا ته لاړو چې حکومت وایي چې سیکیورټي په وجه مونږه جلسې له هم سیکیورټي نشو ورکولی، عمله را سره کمه ده. اوس ته سوچ وکړه او یا سیکیورټي تریټس دي چې اسلام آباد د یو ایټمي ملک دارالخلافه ده، محفوظه نه ده، نو د خپلو خلکو دپاره نو مونږ چغې وو زمونږ بادر آرمي چیف چې دی هغه SIFC جوړه کړې ده او خلکو ته وایي چې راشئ زمونږ ملک کې ډېر امن دی، تاسو دلته انویسټمنټ وکړئ. نو چې اسلام آباد تاسو سره محفوظ نه دی نو څوک لیونی دی چې د بهر نه راځي او انویسټمنټ کوي. دا څه اقدامات چې کوي دا د پاکستان د تباهۍ دپاره لاره ده او روانه ده.
اوس ته دا نشي کولی چې چینل له به دباو به پې واچې یا به اشتهارونه ورکې او هغه به ستا دپاره صرف خوږې خوږېګانې وي او هغه منفي څیزونه به نه ښیي. اوس سوشل میډیا ده، ته چې څه اقدام کې په 1 منټ کې ټوله دنیا ته خوره شي او پتې ولګي او خلک د حکومت په بیانیه یقین نه کوي، د سوشل میډیا په خبره کوي ځکه چې هغه په ګراوند باندې. نو دا څه چې اقدامات د تحریک انصاف د جلسې د رکولو دپاره حکومت وکړو، دا یې ډېر زیات د ځان سره ظلم وکړو، الټه نوره د عمران خان پاپولریټي سیوا شو او دا حکومت په انټرنیشنل لیول باندې ډېر بدنام شو. او کم د تحریک انصاف ورکران چې دي د هغوی غوسه په ځای ده، هغوی ډېر په مینه راځي، د هغوی د مینه ده جنون دی، نو د هغوی مینه له دا وقتي طور دچکه چې ده دا افسوس ده. امید لرم تاسو به په دې پوه شوي یې چې جلسه ولې منسوخ شوه او د دواړو طرف نه څه مواقف و. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.